اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی کم مسلمان چې د جمعې په ورځ په ما باندې صرف او صرف یو پیر درود وای صرف اور صرف ایک مرتبه نو الله رب العزت په د باندې د عافیت یو دروازه کولاو کی اوس عافیت څه شی دی واوري عافیت کې سلور غټي غټي خبره راځي کله چې الله رب العزت په موږ تاسو د عافیت یو دروازه کولاوي نو بیا الله رب العزت زمونږ حفاظت کوي د سلور قسمه خطرناکو سيزونو یو دا چې الله رب العزت با ستا حفاظت کوي د هر قسمه خطرناکي جانلیوا بیماری چې ورته وي چې هغه کې د انسان مرګ واقع کیږي لکه کینسر شو هارت اٹیک شو داسې قسمه غټي غټي بیماریانه د دینه به الله رب العزت حفاظت کوي کله چې ته د جمعې په ورځ یو کرو درود په اخلاص سره وې نو الله رب العزت په پتا باندې د عافیت دروازه کولاو کی او د عافیت دروازه چې کولاو شو نو بیا د سلور قسمه انعامات اولنې هغه انعام چې د خطرناکو بیماریانو نه به الله محفوظ وساتي دویم د تنهایی د ګناه نه به الله محفوظ کی الله رب العزت زمونږ استاد حفاظت وکي د تنهایی د ګناه چې د ډېر خطرناک ده حدیثو کې په دې باندې ډېر غټ وعیدات راغلي دي کله چې انسان یوازې شي د خلکو په مخ کې خو قاری صاحب دی مفتی صاحب دی شیخ صاحب دی امیر صاحب دی دا هر څه وی کنه خو چې کله انسان یوازې شي بیا د ایمان پته لګي چې د معامله د الله رب العزت سره څنګه ده نو د تنهایی د ګناه نه به الله حفاظت کوي او دریم په عافیت کې چې کومه غټه خبره راځي هغه دا ده چې د دنیا د ظالمانو نه به الله محفوظ وساتي دنیا کې قسمه قسم خلک ظالمان جابران فاسقان د دینه به الله محفوظ وساتي د ظالمانو د ظلم نه به الله محفوظ کی او سلورم بغیر مهنت بدرته الله رب العزت بهترین رزق درکړي پر رزق پسې به دینه ذلیل کوي منډه تړي بور پسې نه وي نو دا اوس عافیت ته یو ځل درود ویلو د عافیت یو دروازه کولاو شو سل ځل دی ویل سل دروازې کولاو شي زر ځل دی ویلو زر دروازې کولاو شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خون خبره چې وای د جمعې په شپه د جمعې په ورځ څوک په ما باندې درود وای نو وای دا درود د پرشتو ډیوټي دا لګیدل چې براه راست د ما په سر راسي اوس مثال تا دلته کې د پیښور نه درود ویلو په پیښور کې د پلانی زینت او ویلو نو پرشته لاړ شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سا پلانی امتی د پلانی زوی د پلانی ملک د پلانی خار د پلانی ضلع نه تر محله پورې ساغه ټول بیان التکیوشي چې د پتا باندې درود ویلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې زه په خپل قبر اطهر کې د هغه نوم اخلم او دعا ورته کوم او د قیامت په ورځ یې شفاعت کوم نو مسلمانانو ورونو درود چې موږ تاسو نه وایو نو وسکو په درود باندې الله رب العزت هغه انعامات ورکي چې هغه زموږ استاد په تصور کې نشته څه مشکل وستا په اخلاص سره درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ته ګوره چې څه مشکل الله رب العزت حل کوي او کنه ته شروع وکړه په اخلاص سره درود بیا خاص کر د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې د دې زیات اهتمام کوي اکثر خلک وای شوقي مینه محبت او د هر مسلمانی چې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب شي زاغي ته منور یو وظیفه مکوي د ګنا نه ځان وساتي او 15 وخت مونږ برابر کوي د درود پاک اهتمام کوي نور اسم مکوي په دې باندې الحمدلله زمونږ تجربه ده زمونږ د اکابرینو تجربه ده زمونږ د استادانو زمونږ د ملګرو تجربه ده په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار غواړي په کثرت سره درود پاک د ګناه نه ځان ساتل او 15 وخت مونږ کول او بیا خاص کر د جمعې په شپه باندې د یو درود ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما درود ابراهیمی او ورسره سل کرته یاد دینم زیات چې په داسې حالت کې چې ته دا درود وې او په تا ته خوب راشي نو ان شاء الله العظیم په یو هفته نه په بل هفته کني نو په درې مسلورم هفته به ضرور د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کیږي تاسو خو کوي کنه مونږ تاسو بس شوق کو د اړ خبرې چې ردا وشي اغه وشي خدایي د پاره چې کوم عمل له سکول پکار دی مونږ غنه کو مونږ کې مرز زاده دنن تاسو درود پاک شروع کړئ د درود پاک ډېر زیات فضایل زه به تاسو کم بیانوم حسبي بأنك منطقي
قلبي وروحي أحرفي